ډېر خلک داسې وي چې هغوی د اولاد د پیدا کېدو نه مایوسه شوي وي، اولاد یې نه کېږي، علاجونه دوایانې ډېرې خوړلې وي، لیکن بیا هم هغه څه مزه نه کوي او اولاد یې نه کېږي او بچي یې نه کېږي. دی هم مایوسه شوی بس دی وایي چې بس دی هسې نور څه نه کېږي. نو داسې کس دپاره دا ډېره بهترینه وظیفه ده په دې باندې چې تجربه وکړي، فتح به ورته ولګي، په دې سره به الله رب العزت هغه اولاد ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، هر چېرته چې الله م ښاد اباد او روغ جوړ لره. ستاسو د وړاندې نن یو عظیمه وظیفه راوړې ده. دا وظیفه ډېره بهترینه وظیفه ده. دا هغه چا دپاره چې اولاد نه کېږي، د بچو نه مایوسه شوي او هر قسمه علاجونه یې کړي، هر قسمه دوايانې یې خوړلي، لیکن بیا هم هغه اولاد نه یې شوی او دی بلکل مایوسه شوی. نو د هغه کسانو لپاره دا ډېره بهترینه وظیفه ده. وظیفه د قرآن کریم یو آیت کریمه دی چې هغه په ډېر ویلو سره به الله رب العزت د دغه انسان دا مایوسي ختمه کړي او ده ته به الله رب العزت هغه اولاد هغه ور نصیب کړي. آیت دا دی چې ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دا آیت کریمه دی چې دا څوک ډېر وي نو د الله تعالی په فضل او کرم سره به د ته نیک عمله صالح اولاد هغه میلاویږي.